Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin. پروګرام چې دی دا د شمس امزازي لپاره جوړ شوی دی. ولې جوړ شوی دی؟ هغه وجه دا ده چې موږ په دا تر حکومت کې داسې لاس او اوږه ورکړې وه. دا د غوا ګروپ یې موږ بلو، تاسو کار نوم پرېږدئ، کباب پرېږدئ، کار څه کړئ. دغه ته موږ چې پارټي کړې ده د دغه ماسټر په مدرسه کې انشاءالله که ډېر درواغ نه وي چې تر دغه په زیات تعداد خلک موږ له دا مرغۍ خانې زجمه شوي. دا مرغۍ خانه یو داسې ماله ده چې د هسپتال له دیواله یې ونیسئ د مولوي عبدالودود صاحب تر مدرسې پورې تقریبا که درواغ نه وویل 7 ماجته پکښې دي. دا د 7 ماجتو کې زموږ هر ایسته له لوڼه یې واخه، تر امزازه یې واخه، تر بابوزه یې واخه، یعنې چې یو نوم په پاکستان کې یادېږي او بیا په لورلايي ډسټرکټ کې هغه خلک له موږ سره موجود دي. نن هم په هغه ورځ و دا اجیتور ته ماخیل ته ما په داسې الفاظ وویل، ما له اجیتوره دا مولا سردار طاهر سره ګرځېدو پر ورک باندې د به هر سړي ته دا دواړه لاسونه پر ځګر داسې کېښول، دا ګډ خلک ګواه د یوه خبره درواغ نه کوو. ما ول بیا چې به وار شو چې بې د ډګ نه وه خوښه و سړي ته برچوری خو یې هغه به تر ده مصر وپوي د برچوری خو یې وه پرچې ته راکړې ده، اوس خو د ذاته تر دغه ګازاق اجیتور ته ما په داسې الفاظ وویل، مال پرچې بې نه بولې، زه له تا سره نکاح کوم، یو مېړه یې نه کوم، تا مېړه کوم. ده وخندل، و نکاح بیا څنګه؟ ما و هغه حبیب ته لاس ونیو، د مولوي بشیر ورور دی، د دغه ماسټر ورور. ما دغه شل کاله په کور د پښتونخوا جنډۍ درولې وه، زنده‌باد مرده‌باد نارې وه. نن استعفا لیکي، ستا په ګروپ کې شمولیت کوي، تا ته ووټ درکوي، ستا حمایت کوي، نکاح بولې که نه بولې؟ دا ما واجتور ته وویل. تر دغه ډېر خلک ورسره دا ګردو په ماجد کې دا واده راسره وکړه چې ستا د مرغۍ خانې چې زما په وس وی هر پرابلم چې وی خدای بیل کړي زه بیا وار هم سوی وی ګټله هم وزیر هم سو 15 کاله هم په دا ګرد په 7 ماجته کې یو د غازي امزازي زوی لګولی پر نوکرۍ که ده یو ځای خښته ایښې ده، که ده یو ځای په دا جوړه ناړې کې جاړو راتر کړی دی، که ده یو 2 غزه تار راوړی دی د بجلۍ، که ده ټرانسفارمر را کړی دی، د کوم شی پر موږ باندې احسانوي له شمسي مې قسم دی، له شګای مې قسم. موږ ته نن ډېر افسوس پر دغه ځای راځي، غیبت یې نه کوم، ژوندی دی. سبا مې پر دغه چونګۍ باندې تر لاس نیسي چې ملکه تاسې وایي زما پر معاینه طلاقه دی چې دغه خبیر به ورته کوم چې دا درته دی، دغه خبیر به ورته کوم چې دا درته دی. لهذا له شمس امزازي سره زموږ دا خواست دی، الله د دای سربراه راولي، الله د دای کامیابه کړي. مخلصه سړی دی، له ګډ ډسټرکټ لورلايي سره مخلصه سړی دی. زموږ دا مرغۍ خانه چې اوس یې نومان اخم تر سبا نه ختم کړي. 80 کسان د هر خدمت یونټ له ده سره شمولیت کوو، انشاءالله چې 80 به نور وي. په دغه وجه یو جلندر خانې کې زما 15 زویان دي، 2 ملمسیان دي د شناخت کارډ سره. اوس مې څو بلې د هر سړي دغه و شمس ته موږ دا وایو، و تور ته هم دا ول ملو اجي توره بیا به سبا دا نه وایي چې ته لوڼه یې. زه لوڼه یم، زما ووټ په لورلايي کې دی، زما د مسعود په کار ووټ نه ورځي، دا امزازیای دی په میختر کې ووټ نه استعمالیږي، په دغه مرغۍ خانه کې استعمالیږي. موږ دا ووټ تاله درکو، قسم درته کوم په پیره ثابته د 300 درس ووټمه د هغه په لږه چې بخت صاحب په اسکول کې ورکړي 300 درس ووټمه حیوانات په لکه 660 ووټه دا زموږ مرغۍ خانې ورکړي. معمولي شی نه ده، یو ورته را ثابته کړي چې تا درواغ وویل. نن و شمس ته بیا دا یاد چې انشاءالله چې دا خلک زه له خپله جانبه نه غږېږم، دا موږ له پارنده لا بله ورځ تا ته کوم پیشکش د چای پارټي کړی دی، دا موږ ګډ سر کښېنیستی پر ماجد، موږ دا اتفاق کړی دی چې ومړو چې کوم سړی پرته سوه، کوم سړي زبان له شمس سره وکړه بیا به پر هغه متفق په ماجد کې مصر کړی. انشاءالله چې له ننه د ملګري یو چې ته ژوندی وې تر هغو د ملګري، که ته په پیپلز ګډېږې، که ته په کاپ ګډېږې، که ته په نون ګډېږې، موږ ستا ملګري، موږ د پیپلز نه یو ملګري، موږ ستا ملګري.
سبا مې ګیلم له تا ده د دیخ مرغۍ خانې حق شمس تر دغه ځای د نسم زما قسم د که ګورایو په یم بدول زه د مرغۍ خانې حق غواړم تور مې نه دی نیولی د تور مې ځان پر ماڼۍ اچولی دی ستا دفتر له به دی در خېږم لکه سړی چې وبس ته خېږي دغه مې وینا ده نن هم سبا هم بل هم تاسو د خدای راولي ستاسو پر احمد باندې موږ خوشامدید یاست والله خیر بسم الله الرحمن الرحیم د پولټري فارم محله ډېر درانه قدرمنو سپین ږیرو ځوانانو او دلته راغلي چې کوم له موږ سره میلمانه دي د نیمه خو تقریرونه وکړل تاسو واورېدل د هغه سره سره زموږ یو څو ملګري نور هم مقرر وو خو تقریرونه معنا ټایم نه وو دوی قرباني ورکړه لکه ملک جبار ملیزی ناصر نورخان زنګخیل ناصر ملک رسول ګلازی محمد شیر ماما ګڼازی سید تاج محمد هارون خان ترین او دغه رنګه ولی شاکر په دې کې له موږ سره کوم منیجر قیوم ترین صاحب ظاهر حمزازی محیب الله حمزازی دغه رنګه ماسټر میراګل صاحب نورنګزی عزیزانو شمس الدین زخپیل چیر دی شمس الدین زخپیل موږ تاسو ګرد د یوه ښار د یوه علاقې خلک یو سره ولد یو خوند یې دا راکړئ ستاسو ګرد محلې یو اتفاق وکړئ موږ هم راوغوښتو دا محله موږ هم سیاست کړی دی په 2013 کې چې د پښتونخوا پارټۍ د شمولیتو پروګرام و ازمایاتي دغه محلې اوه اته ماجته پر یو ځای غټ شمولیتي پروګرام وکړي سمه جلسه وه په هغه جلسه کې د مالیې و پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ بابت لالا ته ووټ ورکړ بیا په 15 کاله کې بابت لالا دغه محلې ته هغه رنګه هغه خپل د دې محلې چې کوم حقوق و عزت و هغه شی تاسو ته نه کوي در ډیلیور تاسو ته معنا زړونه یې نه وګټل بیا دا محله راله بیا په 2018 کې واجتور ته معنا دغه محلې په اتفاق ووټ ورکړي دا یې کړه ستاسې محله نه ده دا ګر بازار دا رنګه معنا هرې محلې اجتور ته ووټ ورکړي عزیزانو دا مرحله چې تېره شوه بله ورځ زه دلته راغلی وم د اجتور کونسلر دی د دغې محلې غه د هغه پلار بیماره وي دا مخامخ یې کور دی دا پلار پوښتنې له ورغلو بیا مازین وکړي دوی ووه اته ورونو کونسلر صاحب دا محله کې اجتور کار کړی دی ولیا نه دی کړی ستا هغه یې در کړی دی ولیا نه دی را کړی لکه دلته چې جلندر ماما وویل چې یو په دې محله کې یو ملازمت یو سړي ته ورکړی نو یو ملازمت یې ورکړی دی په دغه یو ملازمت کې دا ستاسو د دونې لویه محله دا یې کړ ستاسو دا ووټ نه دی چې دا پر دا دوه پولینګه تاسې بیان کړ دا هر سړي په کلي کې د دوی خاندانونه دي په بازار کې تعلق دی دغه محلې دا زه درته وایم چې دا دونې دا ګرد سیاسي خلک دي دا ګرد قبایلي خلک دي ګرد د کاروبارو د هرې پیشې سره تعلق دی دغه لښکر چې د چا ملګری سي دا 1500 ووټه سړي ته روپۍ دا کوی سي سپورټ چې کوم وي د ماما زوی دی د اکا زوی دی دا ور یې اجتور ګټي مڼه ور یې که موږ هم ګرد ووټ ورکوو لاړې ووټ اجتور او په ګرده محله کې یو کار نه کوه نو دا بیخي د تعجب خبره دا ول له مخه ایام څخه اعلان بدلې ناست وي المسخیل اجله تللی پر واپسي رالی خلک مبارکۍ لو روان هغه هیرام شلته وتړي کالي ځینې وکاږي معنا په هغه کې پرتوګ هم خیز کالي هم خیز بیا هیرام وتړي دلته دا ګړی ډېر بد پر لګېدلی په دا بله ورځ بیا سر ورخریل چې دی رالی نو خلک مبارکۍ لو روان وو ستاسې تر محله چې دا یو کار قصر سوی نه دی نو خلکو ویل حاجي صاحب مبارک ته صدو که بله واره ما ته چا د چا مبارکي راکوله ول د پښتانه د غیرت وي دوه شیان ول یو یې سر راوخرایي بل یې پرتوګ راځوي تاسو هم معنا دغه محلې و دې سړي ته تاسو بیخي ډېر لوی ووټ ورکړئ مګر دی کار یې در سره وکړئ ستاسو چاته ویلی نسي ویلی مګر دا زه منم دا بوری دی دا بوری ډېر جمهوري ځای دی
دا ماستر په امزازي کې بیا دوی رسومزي دي زم رسومزی معنا هغه ماته بیخي رانږدې کور دی ملا بشیر صاحب زما ملګری و دا جمهوریت په دې خوند کوي چې دی او د دوی ورونه حبیب و حافظ دا د اجتور ملګری و د اجتور جلسې و د اجتور میټینګان د اجتور دغه کوه دا زمانه چې د اجتور یو ورور له اجتور تر واره اجتور ته ووټ نه دی ورکړی ماته یې راکړی دښتې وی جمهوریت د اجتور ورونه و اجتور ته ووټ نه کوي ور مرغۍ خانې ورکوي پولینګان یې ور وګټل میختر ورکوي ناصر ورکوي زخپیل ورکوي اجتور کامیاب شو په جمهوریت کې دا شی راځي چې څوک د خپلې مرضۍ دی چاته ووټ ورکوي له چا سره ملګرتیا کوي او دا بیا هم نشته چې ته به نیت به دی یاره زه راوتلی یم زه خو به پر ماسټر سلام نه بندوم ستا ماته ووټ نه کوي ماسټر صاحب ستا مرضي دغه د 15 کاله بعد په خپله د اجتور چې کوم عمل وي یا د ده کردار وي یا د ده خدمت وي دا د نه وکړي دا د ځان تاوان وکړي ستاسو تاوان یې نه دی کړی ګوره روزي الله تعالی درکوي روزي الله درکوي یو داړیدار مزدور دی بل سرکاري مزدور دی سرکار ملازم دی بل دکاندار دی بل ریډۍ چلی هر سړي له هغه رنګه ورځي او دغه نمایندګان چاته ګوړه اوبره نه ورکوي هر سړی به په خپل همت په خپل مهنت ګټي بیا به کور له راځي د نماینده ذمهواري دا ده چې دی اول اجتماعي کار وکړي له اجتماعي کارو سره سره دی ذاتي کارونه هم د خلکو وکړي انفرادي فرض کړئ یو کور او دا سړی دی دا ما نوم نه واخیستی صمد خان عبدالصمد کیتران د بارکن راغلی دی د میرباز کیتران کلیوال دی د لیرالی میرباز خو په پیپلز پارټۍ کې دی مخکې وفاقي وزیر هم و د میلمه دی ما معذرت غواړم ما رعایت فرض کړئ اوس د دا سړي په کور کې د کینسر مریض دی 50 لکه روپۍ خرڅ خوري نماینده دا کار کوی چې دا 50 لکه روپۍ میړه مفت علاج په یو اداره کې وروکي په سرکار کې په یو کور کې ملازمت نشته و دې کور ته ملازمت ورکي ذاتي کارونه چې کوم دي یو چا جنجال کړی دی له تاڼې راوباسه مرکه و روغه ور وکړه ذاتي کارونه هم شته خلک په اجتماعي کار کې هم ډېر نه خوشحاله کړي نیمه غریبان هغه د ماښام وړه نه لري ته یې ما موټروې در جوړه هغه یې زه موټروې کوم څه زما وړه نشته عزیزانو نماینده به انفرادي کار هم کوي اجتماعي کار به هم کوي ستاسو د مالیې نه انفرادي کار سوی دی نه اجتماعي کار سوی دی معنا نه ټرانسفارمر سته نه ټپ ټایل سته نه یې اوبه درکړي دي اریان یو چې دا 20 اربه 21 اربه روپۍ په دې 15 کاله لورلای له راغلي دي دا سویسه ولګېدې چیرې څنګه والوتې که الوت کې وایم د جهاز دوړم ووینو دغه دا 20 اربه روپۍ موږ په اسمان کې هم نه ولیدې چې دورې و دا خواته لاړې دې ریله لاړې یا پر اسلام آباد پرېوتې یا په دوبۍ کې پرېوتې عزیزانو دا دوکې دا ګرد ولس وخوړله اول دوکه ما خوړل کې د ما په ډېر اخلاص په یو پارټۍ کې وخت تر کړی مګر هغه پارټۍ دوکه ماته معلومه سو مخیلک تاسو هم دوکې خوړل کې دي د خلکو دروغونه غټ غټ ګایونه اوس موږ ته هم لوی نه لګېږي یاره دغه معنا هغه رنګه بسي موږ د الله د دوی رنګ د سابق نمایندګانو رنګ نه کوي خپله سوي یو ستاسو رنګ یو تاسې هم مایوسه سوي یاسته زما ملګرتیا کوئ زه هم مایوسه سوم ما هم خلک یلک ما هم د پیپلز پارټۍ ملګرتیا وکړه ما هم تر واره ازاد الیکشن وکړي مګر ما یو فیصله وکړه دی فیصله مو وکړه دی بغاوت مو وکړي دی د انقلاب نارم پورته که چې هغه سابق وزیرانو 4.5 ووټه اخي ماته عوام 9 ووټه راکړه او هغه سړی زه نوم نه اخلم مخکې تر واره موږ ډېر ورته خوابدي وو اوس لږ خیال کوو عزت و پرده ورکوو مګر هغه سړی زما د پلار کلاس فیلو هغه 2 واره وزیر هم پاتې سوی دی سینیر هم دی په سیاست کې تجربه هم ده دی زما د نیمې کدیرې ووټ اخلي عزیزانو ولس انسانان دا یوه صفت دغه یې وهي بیا دغه یې وهي بیا دغه یې وهي چې که مخه پر د راسمه سو د دې مخنیوی بیا څوک نسي کول دا ولس دا عوام چې دی دا سمندر دی دا ما او تا په دې ښار کې ژوند کوو
سیالي عزت ضرورت دا هر څه راځي تاسو هر څوک وکتل د ځان شورټي درکو د بل غیبت ډېر خوند راکوي کم درته شروع کوي تاسو به هم خوند پر واخلئ دا غیبت د بل نه دی د ورور غیبت لا خوند کوي مګر دا یو ګی درته کوم په غیبت جوړېږي څه نه هر څه راته معلوم دي د ملا د پښتونخوا د اجیتور د دوی د ملګرو وروره په دې شیان خبر وي په خدای په غاښ کې ګوته ونیسي مګر د هغو خبرو ضرورت نشته د ځان شورټي د ځان تسلي درکوم چې کامیابي غواړو راوتلي یو سهار به خدمت کوو خدمت دا رنګه دي کږي ما په یو انجوز کې زه چې له یونیورسټۍ راپارېغه سوم زه یې 6 کاله له انجوز سره زه زما ملازمت وي زه کې افسر وم موږ له به درس 1,00,000 روپۍ رالي یو یونین کونسل به وي مړۍ به راته شروع شي یوه به پسه حلال کړی څه وخت راځي بل به څنګه کوي موږ به سر خلاص وي چې دغه یو څو کسان تیز دي دا ملک هم دی دا فلانه هم دی دا د خطا کوي نو موږ به راولاړ شو پالیسي به همدی جوړه کړله په دا یونین کونسل باندې درس 1,00,000 روپۍ خو لږ دي نه رسېږي 15 کلي ته یې ورکوې 15 پاتېږي هغه خوا به دی بیا دا انجوز ډېر کمزوری شی وي که به د ایله ډي سي ته درخواست ورکوي دفتر به بند موږ به راولاړ شو کلی به م راوغوښتي پر ماجت باندې او کلی راسي د هرې پاټۍ یاسته ستاسې ضرورت دی به زموږ ضرورت روډ دی او سړی زموږ ګر پنډ درس لکه دی نو دې لا خو د دې پایه نه لګېږي بیا به ډانګه غواړو معنا د کلي د خلکو هر شی په کار موږ به سره راټول که راټوکل اخري به مو معنا په دا درس لکه کې به موږ 15 کمیټۍ جوړې کړې د 15 کلیغه بیا به همدی سکیم ور وښوئ چې یاره په دا 2,00,000 روپۍ باندې د اوبو ټینکۍ جوړه کړئ اوبه د له فلاني برمې راکړي چې دا ټینکۍ ډکېږي دا ماجت هم دی دا کورونه هم دي په هغه 2,00,000 روپۍ به موږ د دوی د ضرورت د څښنې صفا اوبو بندوبست ور وکړئ مګر کار به مو پر هر ماجت ور وکړي چې که یې ور ووټ د ملک د یو سرمایداره د یو سردار د هغه په کور کې به هم لاس وټوي د غریب په کور کې به هم لاس وټوي دا یو ماما اوس دلته ولاړ شوي معنا د ده به خپل کور کې 15 کسان دي خپله کورنۍ خپل خاندان دا د داسې کم شمولیت وکړي ووټ تا ته غریب درکوي او حقوق وړي د سجانو والا د ډوډیانو والا دا چوپړیان دا ستا سره سپرته کښته کږي دا فلانی کار وکړي ما سره یو ملګری و زه چیرمین سوم ما ډېر ښه یار دوست وي موږ پر څنګ سره کښېنستو بیا زه چیرمین سوم له ما سره یو ملګری وي دی به ور منډه کړله هغه سپلۍ به یې راواخلي بله واره ما ونیوی دلته ما ویل خانه ته له ما سره مېلمه یې زه تا ته عزت در کوم بیا ولې موږ دورې زموږ خپلې علاقې ده ورور ته په کوم تومانخېل یې زه تا ته ما راوستلی دلته سیال کښېنه عزت در کوم ته ټول چې زما پر سپلۍ باندې دا د نه ماته خوند نه راکوي زما سپلۍ بل راسموي زما سپلۍ پرتې دي زه یې په خپله به پښو کوم دا د هغه مینه وه مګر ما دته دا وایي چې دا د چوپړ کار چې دی کېږه سره څوک په ښه نیت کوي ته یې مه ورې لکه یا هر سړی د سپلۍ په خپله پښو کوي هر سړی د پر خپل ځای په خپله کښېني غیر ضروري خبره د چا غیبت کوه نه د چا پسې بد ویه نه هر څه چې دی دا وسو دا ترس ها د را روان د مستقبل فیصله چې ده د دې لورلای کې اوټ کېږي اوټ به تاسې ورکوئ چې چا ډېر اوټ واخیستی هغه به کامیابه کېږي موږ دا 15 کاله خواري کښېږي د زما ملګرو زما صفتونه و تاسې ته وکړل مګر زه دا درته وایم چې زه تاسو ته د ځان صفت نه کوم د ځان تسلي در کوم چې یو خو د مرګ نه ده معلوم د حالاتو نه ده معلومه په دې به الله خبر وي دا کامیابي د الله په لاس ده چې الله ستاسو په زړه کې در واچول له ما سره به ملګرتیا کوئ کې در چپه که په هغه ورځ به چې پارټي به دم ماته کړږي په هغه ورځ د ووټ په ورځ ووټ چپوی سي او بل ته یې ورکوی سي څوک به در خبر مګر دا ستا د ضمیر فیصله له تا سره پرته ده چې و تر څو ژوندي و دم په راکښېوی په کار دی دا بوری دا میختار دا اولس دا پر موږ دا حق لري چې موږ
د دوی فاتحه له ورسو پر پوښتنه غږ پر وکړو هسپتال له ورسو وینې یې په کار ده هغه ور پیدا کړو په خپله م وینې له کالج هم دا وینې کښېږدي اوس له 3 میاشتې له مخه هم لا وینه وکړه کسر خوند راکوي سټیم پرس موږ یې لږ په پرش خلک بیا ځینې ویرېږي زموږ یو ملګری وي ډېر لوی باډي بلډر وي لیبارټري والا چې موږ په زور وین وي د په ګرد زندګي وینه نه وه کښېږي هغوس هغه ستن وردی که داسې دلته ویل د کلټۍ یم سو بې هوښه سو ډېر خلک بد ځین کېږي موږ ته کسر خوند راکوي دا یو خدمت دی چې ته د خپل سرت وینه و بل ته ورکوې دا یو جذبه ده جذبه په دې ګۍ ده چې ته به دا نیت به ورکوې چې دا بل به بچاو شي معنا دی بل له بیمارۍ به جوړ شي الله به روغ صحت ورکړي بیا به دعا راته کوي نو عزیزانو که دغه شی موږ رامخته کوي تعصب نفرت دا چوپړ دا چمچتوب هر څه الله تعالی در برابروي د سیالو د غریب عزت وکړه په دې کې ډېر خوند دی زه به خپله معنا د هر چا خپله فلسفه د خپله نظریه ده زما نظریه خدمت زه د لاهور غه نسم کولی د خلکو غه د کراچۍ د خلکو غه نسم کوی زما کور په بوري کې دی د بوري په خلکو که زما وس رسېدی زه بیا خدمت کوم که زه کوشش کوم زه یو کرسۍ ته ځان رسوم زما اوس فونډیشن دی که زه سهار ځان وزارت ته رسوم زه د ډېرو غریبانو کار په وزارت کې ورکوی سم زه نوکرۍ ورکوی سم زما فونډیشن دی زه هغه سره اوله ورځ دا وزیر اعلی ته ویلی سم دا زما فونډیشن ته یو 10 کروړه روپۍ راولږئ په اکاونټ کې پرتې وي لکه زموږ ګرد قبایلي خلک موږ په کور کې یو 50,000 لک روپۍ د وقایې دپاره ږدو معنا بیماري راځي بل شی راځي هغه د ایمرجنسۍ شی نو دا زموږ فونډیشن هم بکار دی د ګر بوري د وقایې دغه پیسې پکښې شي اکسیډنټ وشي غریب سرمایداره نه ده راځي هغه خپله امبولانس نیسي غریب د امبولانس د پټرولو دا 15,000 روپۍ نشي پیدا کولی چې تر کوټې ځي ور به دی ځي پور به غواړي که پور نه وي بیا ځي شورم له سکوټر په تاوان کوي دا مریض به دی وړي دا د ګر بوري د وقایې پیسې په کار دی هغه الریډي موږ د وقایې یو بندوبست دی درله کړی یو تجربه هم په دې کې شته چې د ګر بوري د هر غریب د وقایې شی په سرکار کې تک دا بوري کې کښېږد ته یې وکړه خدمت بیا د څوک ستا مقابله کې چا خدمت کړی دی هغه وزیر هغه نماینده بیا عوام ته سوال نه دی کړی بیا خلک وایي د دې خدمت ستا دا رنګه خلک ستا په دې زما او ستا په وطن کې چې هغو 10 واره سیټ ګټلی د هغو خدمات وي موږ هم په کار دی دا دی چې یو وارې سیټ وګټو په دا یو وارې ځان دا رنګه پوخ کړو دی خدمت وکړو دا نه چې موږ تاسو ته سره و سپین درکړو تاسو معنا د کروڑپتیان کوو یا کروڑپتیان خبرې چې دي دا درواغ دي دا دوکه ده دا زه چې ولاړ سم یا زما ملګري دا تاسو خطا کوي څونې وس وایي څونې ضرورت وایي د کم چا وایي په کار دی پی ایس ډي پي په دغه محله کې دالته جوړه شي زموږ پی ایس ډي پي فنډ په کوټه کې جوړوي بیا دی په بجلي هم خبر دی بیا دی د مالیې په ضرورت هم خبر دی بیا پلانه هم ده وروره د میړه ترانسفارمر د مالیې دپاره راوړي زمینداري په شکاریز کې د وري یو کرارې پر مشنه ولګ وروره ته دلته وغږېږه چې دا زموږ ملګري څو کوره دي ته یې راوباسه ته یې نوم ولیکه د هر کور څخه د هر سړي نوم نمبر ولیکه ته یو جرګه راوغواړې چې کامیابه سوې ګسر په یو غټ های سکول کې د دغې مرغۍ خانې د اګر کورونه راوغواړه چې تاسو ذاتي ضرورت اجتماعي ضرورت چې دا یې درښیي په دې محله کې به په 5 ګلیو کې د پایپ نه وي د اوبو په معنا په دې محله کې به 3 ترانسفارمره ضرورت وي دا په یوه ډایري کې پر یوه صفحه باندې ستاسې ګر ضرورت لیکل کېدی شي ذاتي به یو څوک غریب وي هغه به ګسر د یو نغدو پیسو ضرورت لري یو به بیمار وي هغه به د علاج ضرورت لري ویې لیکه ته هر کال به کار دی معنا له دې محلې سره دوی وغږوه د دوی ضرورت معلوم که ویې لیکه یې رویه ما چې ته به ځې هر کار په د ډایري 1000 صفحې د یوه صفحه د دغه محلې ګر مسایل پر دې لیکل کېږي دا ډایري د هر منسټر سره شته خو زما او ستا دا موږ ګر ناست خلک انصاف د حضرت عمر خوښ دی چې حضرت عمر په اسلامي تاریخ کې
تر ټولو زیات هغه ښه حکمران حضرت عمر وي چې ده به ویلې که د دریای فرات او د دریای دجله پر غاړه سپی له لوږې مړ سوی الله به له ما سره حساب کوي هغه دومره احساس لري مګر ما ته د حضرت عمر نظام غواړو اوټ و ابو جهل رنګ انسانان ته ورکو دا ته ملامت یې دا زه ملامت یم چې دا ابو جهل د فرعون رنګ انسان ته وټ ورکوي بیا حکمراني م هغه رنګه ده که د حضرت عمر نظام غواړي بیا پکې وګوره چې تر چا څوک شوی هر سړی نه دی حضرت عمر هر سړی به زما او ستا ملا زما او ستا شمس زما او ستا اجیتور زما او ستا پښتونخوا د حضرت عمر والي ډېرې ګرانې دي دا نشي کېدلی خو دوغندې وي چې کم سے کم د یو چا احساس خو ورسره وي ضرورت به الله در پوره کوي تر الله را لاندې ما او تا پښتانه یو د دا وطن خلک یو ما او تا په کار نه ایس په غیرت په عزت په سیالي ژوند سره تر کو چې عزت په کم کار کې نه وي چې هر څونې فایده راځي زه خیانت کوم نه یې تاسې کوئ په بې عزتۍ کومه فایده څوک غواړي څوک د چا ضمیر اخلي هر سړی هغه رنګ نه په زر کې به 15 کسه لالچي وي د هغه به سترګه کښته وي هر کار چې وکړي معنا په هغه کې به چورت نه وي نه بیا ما ته له هغه 15 کسانو په هغه زر کې لا 15 کسانو ګیله کوو چې دا خو دی دغه رنګه شرمېدلی مګر دا 995 کسان چې دي دا غیرت عزت سیالي هر څه چې وي هغه د دې علاقې د رواج مطابق یې خوښه ده نو تاسو دا محلې ډېر لوی شمولیتي پروګرام وسوي زموږ شمولیتي پروګرامونه زور دی اخستی بیخي ډېر دا خاص کر شار دا شار پخوا د پښتونخوا وي ترواره شار په ریاکشن کې پښتونخوا یې لکه لزیده د پښتونخوا ته بیا هغه ټیم اجتور دلته ناست وي دوی به نارې ویلې چې وروره تور له مزې ملا له لاړ سي بیا هم سیاسي پارټۍ دا خلکو دا ویل ستا خوا په دغه بدر چې موږ اجتور له لاړ سو نو هغه ریاکشن یې دا وایي چې اجتور که موږ لاړو نو موږ پښتونخوا ته سزا ورک دا شار په ریاکشن کې اجتور له لاړې نن شار دا په ریاکشن کې له اجتوره ملا پښتونخوا دا نور له نه ځي ما له را روان په ریاکشن کې دا ماته به خلکو ویلي تاسو ته به ویلي ولې د مقابلې دویم سړی کم دی دا اوس اهلیه بلدیات الیکشن یو کم 50 کونسلره د ضلع د منسټر ناست هم پر دویم نمبر لوی اکثریت موږ رایستلی دی نو ځکه د ولس د شار توجه زموږ خواته ده او دا شار منسپل کمیټۍ په دا اوس بلدیات کې پیرست موږ جمع کوي سره 15,000 ووټه په دې لورلۍ شار کې پراته دي او دلته هر ایل هر زبان د هر مذهب د هر قوم خلق شته او دا د شار خلق چې دي د دې ورک نه تیل غواړي ستا به معنا موږ چې سره غونډ له ځو یا میختارو به رډ له ځو و دغه ګاډۍ ته د ورځې معنا زموږ 10,000 روپۍ خاصه تیل خوري دا شار له پر پښو هم راتلی سي ورکه یو دوکان له پر پښو هم ورسه یو سړی سره کښېنه په دوکان کې چای ورسره وکړه حال پر وکړه یا د یو چا کور له ورسه یا ماجت له ورسه دا شار دا فیصله وکړه شار همیشه انقلاب راوړي چې یو ناجایزه ورسره وکړي راوایخي دا بل دا یې سره هغه هم شار هم سم ورسره روان معنا دا دی چې کله کله شار هغه جذباتي فیصله وکړي هغه بل تر هغه بل لا رټ سي تر هغه بل لا معنا کمزوري وخیږي بیرته په زاړه پسې معنا چې ما چې ګزاره یې کړي بیا هغه لږ هغه جذبات لږ ټنډه سوي وي بیا ذات وروره په هغه پسې بیا ارمان کوسیار که هغه راوستلی وایم ټیک مګر تاسو ډېر لوی شمولیت پروګرام وکئ موږ ته هم ډېر لوی عزت راکئ ستاسو د دغه انسانان چې ګسر موږ ته ووټ نه راکوئ تاسو ډېر په اتفاق راغلي یاسته هر څه چې ګسر ووټ نه کړي رام زما زړه زموږ د دا ملګرو حوصله هم دغه لوړه کله یاره لکه هغه های سپیډ شروع چې یار نور ډېر کار بیا کوئ دغه فایده خو هم ده دا فایده خو هم ده چې دا دونې لوی اکثریت معنا تاسو که سره له موږ سره په ښکاره شمولیت کالی م خور کړی دی چنده م کړي ده چای راکوئ ستړي یاسته کارونه مې ایله کړي دي له ماسپینه زموږ مو انتظار وکړي دا ګر کار تاسو مګر موږ هم دا یی چې
د دا نورو نمایندګانو به زموږ کار لږ جلا کار به پر اصول وي کار به د ضرورت او د مستحق انسان کږي که هغه ذاتي ویم دا یو ګای زه درته کوم زه اکثره زه چې بابت لالا له یو سړی ورالی ول بابت لالا زما ضایفه مړه سوه کور ډوډۍ سالن په خپله پخوم کالي په خپله مینځم یم غریب اوټ م در کړی دی بابت لالا ول چیرې دې په سرکار کې ولورونه بابت خلکو ضایفې نشي غوښتلی خلکو پر وخندل ما په سړي کې چورت بند شو سړی دا په کوم نیت راغلی دی پیسې به یې له بله اخیستې او دلته نور الټه بې عزته سوی شپې ورځ تړېږي زه چیرمین شو ما له یو سړی راغلی ډېر جګ سړی هم دی لونګۍ یې تړلې ده راغی په دفتر کې و ما ته زما چغکه ماته سوه ما ته به چغکه راغی ما لا د بابت لالا ګی رایاد چې وروره به سرکار کې چیر دی چغې زه ورته یم ته کښېن شناخت کارت سته یې هو شناخت کارت راکړه نو یم چغکه به پې دلته وینه دا خو په بارکانو په مریانو په کیترانانو په بلوسان کې به بیا د چغې کې شاپینګ دکان هم نشته چې ته یې کې واخلې یا به برټ کې ما پیدا کړې ده په 2000 روپۍ د یو چا سره پرته ده په 2000 دی یو ما کښېناوی اوبه م په وچښې نو خو بل ګی سم ورته کولی خلک به م پر خندلي وو اما دغه کوي دی وی زما روزي په دغه چغه کې چې دا زه یو څوک بانډار له مبوز یا د کور والا یو 2000 راکړي نور ځوانان یو څه پیسې پراته سي کې بس بیا کور له وړه برا دغه م کار دی نور بیلچا و میا نسم پوولی سړی ویم بلوس د بوري دی د میختر دی په دغه علاقه کې چغه کې وي نو ما شناختی کارت ځینې وخت یې هلک ته مال دا پورټ سټیټ وباس کلرک م راوغوښتې مال درخواست ور ولیکه چې دا ما زه غریب سړی یم له ما سره مالي امداد و نو ما پر درخواست شناختی کارت هغه پورټ په ریکارډ کېږدو ما 7000 روپۍ منظور کی جاتی چیپ افسر ته مال چک وه د 2000 روپۍ چک مو ورکړې مال په نیشنل بینک کې کیش که لاړ شه به رډ له چغکه واخله دی لاړې چغکه یې واخته هغه چغکه تر اوسه پورې ورسره ده دا یو ګی درته کوم چې نیت د سم وي په سرکار کې واده خو څه کوې په سرکار کې د چغکې فنډ هم شته په سرکار کې د بیمارۍ فنډ هم شته دا زما او ستا نمایندګان هسې دغه کوي خطاوتنه کوي خپل ځان ارپته کوي ستا به د یو 100,000 روپۍ کار په بند وي الټه بې عزتي له هم درکوي 100,000 روپۍ کښنی میړه چورت اول وهلی چې یاره په کار مه 100,000 روپۍ دي 100,000 خو نه درکوي راسه د 100 ګی ورته وکړه ګوره کې هو درته وکړه پر هغه 100 هم هو نسته یوه ورګسه زموږ خوله کښنی معنا زموږ تسلي نه کېږي د هغه باوجود هم مګر زما او ستا نمایندګانو دا دوی د ځان تاوان وکړي ستاسو تاوان یې نه دی کړی د دې علاقې تاوان یې نه دی کړی دا دی په خپله معنا چې یو سړی تعلیم نه وي دی به زما او ستا سکول څنګه راسمي چې دی پیسه لري علاج په شفا انټرنیشنل کې کوي دی به زما او ستا هسپتال څنګه راسمي اذانونه وسو مولوي صاحب دی دلې په کار دی که سره مولوي صاحب یو وارې بیا جمع راکړي له هغه بعد به چای وکړو کورم ودان سه ډېر خوشحاله یم مرغۍ خانې والا ته سور سلام